دا کوم ویډیو چې تاسو ته ښکاري جي دا دواړه ځوانان نن د خاورو څادر اچولې او په خاورو کې پراته دي. دواړه دنیا نه تلي. د دوی جي ډېر عجیبه فرمایش او څه خبره کوله کو چې وفات شو نو مولانا په موږ باندې خامخا ویډیو کوي. زما مور او پلار له به تسلي ورکوي. زما د مور او پلار چې کومې اوښکې را بهیږي هغې ته به مخې ته ودرېږي. څه عجیبه خبره ده جي. خبره داسې ده چې دا کومو چشمې چې نشته د ده نوم جنید دی. جنید جي د جومات دپاره سنگ مرمر سره راغلیو کاڼې راغلیو او هغه ګاډی ته شو نو یو حادثه وشوه. دا جنید پکې ګیر شو جي. جنید چې ګیر شو ټول کنټینر پې را پرېوتو. په دغه ټایم کې جنید اوازونه کوي زه سټیکم په قلاره قلاره هر څه چوت کوي او په دې حالت کې هم وایي زه ټیکي ما. جنید په خوله وینه هم راله او جنید هم په دغه حالت کې دنیا نه لاړی. هسپتال ته چې لاړی ټول راغلي و منډې ترړې ووالې خو د جنید نیټه مقرر شوې وه جي. دا کم چې دا چشمې دي د ده نوم دی حیات. دا حیات چې بیا وفات کېدو نو ده یوه خبره کړې وه جي. ده ویلي یو څو ورځې پس د دې جنید نه وفات شو او دواړه چې د تره زامن دي او داسې د تره زامن دي چې د یو بل نه جدا کېدل نه. دا اوس جي یو څو ورځې مخکې خبره ده جي. او داسې تره زامن دي چې چا دا نه وي چې دا تره زامن دي. رونه دي جرونه د رونو په شان د یو بل سره به یې زندګي تېروله او ډېر په دې جنید پسې دا حیات خپه و. حیات یوه خبره وکړه وایي خو چې زه وفات شوم نو مولانا صاحب زه یادولم چونکې د رور ما ته رنګونه وس وکړه او ډېر عجیبه خبر راته وکړې او مولي صاحب وایي دی په زړه ارمان و. خو چې زه وفات شوم نو مولانا ما باندې خامخا یو ویډیو کوي. حیران شوم خدای پاکه. نو جنید حیات وایي کو چې زه وفات شوم نو مولانا صاحب ته به وایي چې په ما به خامخا ویډیو کې د خلکو دپاره یو عبرت ساز شي چې دا دنیا د ځوان او د بوډا نه د ټول ته رخصتېږي. نو دا چې کوم حیات دی جي په ده باندې هم د دې جنید د تره د زوی د مرګ نه یو څو ورځې پس یو حادثه راله او دا پکې هم دنیا نه لاړی. الله اکبر کبیره. نو یو قسم لا یو خبره یې کړې وه یو ارمان یې په زړه کې پاتې و چې مولانا په ما باندې خامخا خبره کوي. نو ما یې ورور ته هم ویل زه پې خبره وکړم تاسو اجازت دی. مولي صاحب وایي زموږ ارمان دی دا چې دا ارمان پوره شي زموږ د زړه نه به غم سپک شي. نو زه به یو څو خبرې تاسو ته وکړم جي. یوه خبره ته صرف کومه خبره به مختصر کومه. یو صحابي دی د هغه زوی بیمار دی او د کوره چې کله وتو نه خپل زوی بیمارۍ حالت کې پرېښودو او چې کله ماښام رالی هغه زوی دنیا نه رخصت شوی و جي تللی و. خپل کور والا ته وایي خپلې ښځې ته ای ښځې وایي زما دا زوی را پاسوه چې ما سره لږې خبرې اترې وکړي زه ده ته وګورم دا ما ته وګوري مڼې والا په خوله کې ورکم. ښځه ورته وایي داسې چل دی چې ستا زوی ټوله ورځ نن بیمار و او ډېر په عجیبه انداز کې ورځ تېره کړې او ویې دقه دی وسوده شو او مې را پاسوه او سبا به یې را پاسې بیا به وله خوب نه ورځي. صحابي وي صحیح ده بس چې کله سبا شو که نه نو ګورې دې خبرې ته سوچ وکړئ. ښه دا مین خبره ده چې کله سبا شو او هغه ښځې د خپل خاوند کېنو او وایي ورته یو خبره درته کومه څوک چاله یو امانت ورکي الله اکبر او وایي ورته چې دا امانت به تا سره پروت او کو هر ټایم یې نه زه غواړم مال یې بیا راکې او چا سره چې دا امانت کیدي او بیا یو ټایم راشي دا امانت والا خپل امانت غواړي او دی ولا بیا نه ورکوي نو آیا ګناه چاته ده؟ خاوند یې ورته وایي عجیبه خبره ده. امانت چې وله چا ورکړی هغه ته خپل امانت اخلي او دوی وله بیا نه ورکوي دی وله بیا نه ورکوي او دی ورسره جګړې کوي او دی جاړي او دی ورسره جاخي کونجې کوي. دا خو ډېر عجیبه انسان دی. امانت والا خپل امانت غواړي ستا پکې بیا څه کار دی؟ نو ښځه ورته سو یې سړیه ستا چې کوم زوی الله موږ له راکړی امانت هغه الله اخیستی دی دنیا کې نشته تللی دی. الله اکبر کبیره. نو صحابي ورته وایي ښځې بېګا به دې راته لویلی وې یو بل ته به م جړلی وې ما به ستا اوښکې صفا کړی وې تا به زما اوښکې صفا کړی وې د یو بل غم به م سپک کړی وې ولې دې راته بېګا نه وې؟ وایي بېګا چې تا ته مې وکتل نو ډېر ستړی وې نو ما ویل څه نه چې ټوله شپه د ویل داسې تېره شي. نو جناب موږ ټول د الله امانت یو. ښه کم حالت کې اخلي کم حالت کې نه په دې کې موږ هېڅ نه شو ویلی. خود
نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې د دوانو جهانونو سردار دی داغه درې بچی دنیا نه تللی دي او د خوارۍ نه وتیو او ابراهیم رضی الله تعالی عنہ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام زوی نبی اسلام په خپل لاس کې داسې نیولې دی او د نبی علیہ السلام په لاسو کې سلګي وای ابراهیم رضی الله تعالی عنہ او نبی علیہ السلام مو داسې ګوري د دوانو جهانونو سردار دی جی دا جيبه پیسې لیدي د الله په دې کې د مخلوق نه چلیږي نبی اسلام ورته ګوري سوی اے ابراهیم ستا په غم به مونږ ډېر دردیږو ستا غم به راته ډېره جوبه غمي ستا په غم کې مونږ اوښ کیتو یو او داسې ورته ګوري او د نبي علیه السلام په لاس مبارکو کې څه چلوګو سلګۍ والې او سایه ورکړه ښه نو جنابو مونږ یو هم نو بچ کیږو چې نبي اسلام بچي هم چې د خوارۍ نه و چې د دنیا نه تللی دي نو غرض مې دا دی کو مخکې دی او کو وستی او کو بیا دی ما ورته ټول به دا کپن راچوجي یو به هم نه بچ کیږو ما ورته ټول مسافر یو او په دې غم باندې الله څه ورکوي کله چې د یو زوی او د یو بچي روح قبض کی الله د سره د علم تپوس کوي زما د بنده د زړه غوښې م راوشو کولی راموړې وی الله راموړې وی سیوی اے الله ستا حمد او ثنای بیانول اے الله وی چې بس پدې شکر دی اے الله سرونه نه والا اے الله چې غسوري نه والي بس تا په فیصلو باندې راځو وی ښا زما په فیصلو باندې راځو اے الله او راځو ورشي په جنت کې محلات ساس کوي او نوم ورله بیت الحمد کې دی ولی چې زما انسانانو او زما چې کم بندگان دي په دې سخته کې ګوره ظاهر نه کړم نو غرض مې دا دی جی مې روډ ته هم وی چې سنو ویډیو وکم هغه ونه چې زمون په زړه د ارمان دی چې دا پوره شي زمون غم بس پک شي جی نو غرض مې دا دی جی الله دې تاسو په زړونو باندې داسې یو پرده کیږي ایو پټي کیږي چې دا غم تاسو نه هیر شي او بل خبره دا چې مونږ ټول به مرو جی څوک مخکې دي څوک وروسته دي مرګ عجیبه شی دی هر حالت کې زی دنیا نه الله دې دوانو شهادت قبول کړي الله دې مغفرت نصیب کړي الله دې درجه نور هم بلند کړي او تاسو ټول ته دا درخواست دی جی دا ویډیو د دوی د زړه لپاره شیر کړئ جی د دوی زړه لپاره شیر کړئ چونکې دا نوجوانان نن زمونږ په محفل کې نشته نن زمونږ سره په دنیا کې ساګانې نه اخلي نو یو قسم لا په خپل وی حیات وی چې عبرت شي زما د مرګ د خلکو ته چې ګوره ځوان ته نه ګوري بوډا ته نه ګوري مالدار ته نه ګوري غریب ته نه ګوري او ښځې ته نه ګوري او سړی ته نه ګوري حاجتمند ته نه ګوري دې ته نه ګوري چې دا خو د واده دی جی دې ته نه ګوري چې واړه واړه بچي دي جی دې ته نه ګوري چې دې خو ډګریانې واغېستې دې ته نه ګوري چې اوس په وله پیسې راځي دې ته نه ګوري چې پرشي کور احساس کو او سخت یې تېرې کړه او ورته چوتېږي نه 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 نو صحیح دی جی الله مړه ته خوشحاله کړي جی الله دې ستاسو په زړه باندې او پھر بیا داسې یو پرده کړي چې دا غم ستاسو نه هیر شي جی او کو چرې د مرګ نه مونږ ځان بچ کولی شو بیا دې مونږ جاړو بس خبرې ډېرې سره یو کو چرې مونږ ځان بچ کولی شو د مرګ نه او په دې دنیا کې زندگی تېرولی شو بس بیا دې مونږ جاړو جی مونږ هم مخلوق یو روان یو څوک مخکې او څوک وروسته